د نیت تړلو صحیح طریقه دغه د یو سړی کله نیت د لمانځه تړي نو د خپل لاسونه تر غوږو پورې راپورته کړي، دا بټې ګوتې د خپلو غوږو په برابر باندې کړي. حدیث کې راځي حضرت وائل بن حجر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام به نیت تاړه، خپلې بټې ګوتې د لاسو به د غوږو د نرمیو حذاء اذنیه د خپلو غوږو تر نرمۍ پورې به راپورته کړلي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کبر للصلاه نشر اصابعه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به د خپل غوتې د خلاص پریخي وي. او حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې د خپل لاسو باطن طرف د نیت تړلو په وخت کې د قبله طرف ته کوي. خپل لاسو د باطن طرف چې موږ او تاسو په پښتو کې د مخ د لاسو یایو دغه د قبله طرف ته کوي، ځکه الله رب العزت د تاسو مخ ته نو لاسونه تر غوږو پورې پورته کول په داسې انداز سره چې ګوتې خلاصي او لاسونه د قبله طرف ته دغه صحیح طریقه د لمانځه د نیت تړلو ده. او داسې طریقه باندې چې د لاسو د باطن طرفي د سر طرف ته دا غلطه طریقه ده. دا طریقه غلطه ده چې غوږو پورې لاسونه یو سړی پورته کوي او باطن طرف د خپل سر طرف ته دی، یو او بل لاس د باطن طرف د خپل سر طرف ته، بلکې صحیح طریقه دغه ده چې د قبله طرف ته د خپل لاسو هغه باطن طرف د خپل لاسو مخ دغه د قبله طرف ته واړی او بیا الله اکبر وایي او نیت وتړي.